الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو خدای پاک عابد بننے دې طرف ته د یو مومن ډیر زیات پام ګرځولې دی طرف بہت توجہ دلائی چې په کار ده چې هغه د عابد شي کہ او اعلی اخلاق د خپل کې بغیر ځکه ایک ایمان کا دعویٰ کرنے چې د دغو دواړو کارونو نه بغیر د ایمان دعوه کوونکی مومن نشي بلل کېدی. د مومن یوه نښه دا ده چې هغه عبادت کوي، یہ بھی ضروری نو دا هم ورسره ضروري ده ہے. اللہ کو باتوں سے اعراض کرنے چې هغه به د لغو خبرو نه اعراض کوي، یہ نہیں ہو یعنی مخ به ته اړولی ساتي. کہ ایک شخص دا نشي کېدی چې یو تن دی پھر اس سے مومن هم وي بد اخلاقیاں بھی او بیا ته بد اخلاقی هم سرزد کېږي. بد اخلاق عموماً اس وقت ہوتا ہے جب اس میں انسان هغه وخت بد اخلاقی وي چې پکې کبر موجود وي. کے بندوں کے بارے میں همځکه اللہ تعالیٰ فرماتے د رحمان خدای ہیں کہ وہ بندگانو باره کې خدای پاک فرمایي ہونا یعنی چې يمشون علی الارض هونا، سے چلنے والے ہیں. یعنی ډېرې په عاجزۍ په ځمکه ګرځي. میں عاجزی ہو او د کم تن په مزاج کې چې عاجزي وي فسادوں سے بچتا ہے. نو هغه به صرف دا نه چې د جګړو او د فساد نه به بچ وي، دوسرے بلکې د پائے جاتے ہیں. صلح طرف ته رجحان هم زیات وي، بلکې نور اخلاق هم پکې موجود وي. اللہ تعالیٰ کی رضا بھی پیش نظر او بیا چې اعلی اخلاقو سره اور اس کی رضا کے حصول د خدای پاک رضا هم ورته د نظر وړاندې وي کے ساتھ او د هغه د رضا حصول لپاره هغه سره د اعلی اخلاقو د خدای پاک د عبادت تو پھر حق پوره کولو کوشش کوي، یہ نو بیا وہ حقیقی مومن کی همدغه کیفیت دی چې د حقیقي مومن کیفیت وي. یعنی حقیقي مومن عابد او عاجز وي. یہ بھی صحیح ہے او دام رښتیا دی مختلف ہیں. چې د هر انسان استعدادونه مختلف وي، بعض جسمانی حالتونه مختلف ایسے وي. پیدا ہو جاتے ہیں جو روک ځینې عارضي حالات داسې پیدا شي چې خندان جوړ کړي، اور ہر حالت میں نو ځکه هر تن هر وخت او هر حال کې کو ایک طرح نہیں رکھ سکتا. خپل اخلاقی معیار یو شان نشي ساتلی. همدغه شان روحانی ترقی کے لیے بھی اپنی عبادتوں اور اپنی نمازوں کے وہ همدغه شان خپل روحاني ترقۍ لپاره هم متوقع ہیں. د خپل عبادتونو او د منځونو هغه معیار لیے نشي قایمولی چې د کم توقع یو مومن نه کېږي. کو همځکه خدای پاک مومنانو له حالات کے د حالاتو مطابق سہولتیں مہیا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ اسانه هم ورکړي دي. سے زیادہ بوجھ خدای پاک په انسان باندې د ضرورت نه زیات بار نه اچوي، حالت یا د انسان د صلاحیت او د حالت نه زیات بوج په هغه نه اچوي. کے بعض کام ایسے ہیں نو ځکه دا ویل جو انسان کے لیے ناممکن چې ځینې کارونه داسې دي چې انسان لپاره ناممکنه وي یہ او ځکه نشي کېدی. دین اسلام دا خبره کم نه کم اسلام باره کې غلطه ده. یہ صحیح نہیں. نمازوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ دا صحیح خبره نه ده. منځونو باره کې چې مومن ته خدای پاک دا ویلي دي چې دا پته فرض دي، نو ورسره ډېرې اسانۍ هم ورله ورکړې دي. جو کسی وجہ سے مثلا کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا که څوک په څه وجه په ولاړه مونځ نشي کولی، کہ بیٹھ کر پڑھ لو.
نو هغه دا اساني لري چې په ناسته د منځو کې بعض बीमारियों की او څوک چې په ناسته نشي کولای ځینې بیمارو کې د کمزورۍ د لاسه ناسته ګرانه وي जाता है तो उसे कह दिया कि लेट कर पढ़ लो نو هغه ته دا ویل چې ته په ملاسته منځ کولی شي कि किसी खास अंदाज में लेटना है او بیا ملاسته لپاره هم नमाज पढ़ सकता है बीमार है منځ لپاره د ملاسته منځ لپاره هم څه شرط نشته چې په څه خاص قسم انداز کې به سملی कसर कर लो څنګه چې انسان ملاست وي هماغه شان منځ کولی شي अपनी بیمار دی یا څه وختي کمزوري ده نو ورته ویلی دي چې کسر وکړه یا جمع کړه पढ़ना उसके लिए نو یو ترم د خپلې څه قسمه مجبورۍ د لاسه دا نشي ویلی چې منځ کول هغه لپاره ممکنه نه وه के काम करते हों بلکې داسې خلک چې داسې قسمه کارونه کوي چې پکې په ظاهره د هغوی साफ कपड़े جامې ګنده کېږي نو هغوی لپاره هم همدا حکم دی چې که صفا جامې هم نشته इसी तरह अगर نو چې جامې هم څنګه هم اغوستې وي مونځ پکې وکړئ او مونځ ضرور کوئ همدغه شان که اوبه نشته गरज نو د چارندام په ځای تیمم وکړئ किसी का غرض دا तस्लीम नहीं कर सकता چې یو هوښیار هم नमाज पढ़ना उसके د چا دا بانه نشي منلی چې مونځ کول तक هغه لپاره ممکن نه و नमाज पढ़ना जरूरी है تر څوم چې هوش او حواس قایم دي مونځ बारे में کول ضروري دی के बाद हालात نو د مونځ باره کې دا ویل چې ځینې حالاتو کې دا مونږ لپاره ناممکنه وي انتهایی غلطه خبره ده पूछो तो मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाते रहते हैं ډېرو خلکو نه تپوس کوي نو د ऐसे बहाने نو مختلفه بانې هغوی جوړوي ईमान से दूर داسې خلک په دغو بانو د ایمان نه لرې روان وي हमें से हर एक को نو زموږ هر تن ته دې طرف ته پام کول پکار دی मस्जिद के इफ्ताह पर खुतबा दिया آیرلینډ کې د جمعه د پرانیزې په موقع چې کومه خطبه ما ورکړې وه तो अमेरिका से हमारे एक چې پکې مې د عبادتونو طرف ته پام ګرځولی و बाद और जगहों से भी نو د امریکې نه زموږ یو مربي صاحب لیکلی دی او د ځینو نورو ځایونو نه هم خطونه راغلي دي چې د هغې خطبې نه پس په جوماتونو کې حاضري زیاته شوې ده नमाजों पर ना आना د دې نه ښکاره ده چې د جوماتونو बुरी ته دا نه راتګ د څه قسمه مجبورۍ په وجه बात की वजह से नहीं था یا د ناممکناتو په سبب نه و بلکې دا اصل کې سستی وه असर हुआ ناراستی وه او کله چې پام وګرځولی شو نو اثر یې وکړو जो एक نو اوس دغه اثر په مستقل طور د قایم ساتلو ضرورت دی करता है او دا د یو مؤمن خصوصیت دی چې کله دغه پام وګرځولی شي نو بیا هغه عمل کوي خو د محمدیه او لجنه ته په دې خاص طور کوشش کول پکار دی چې په زلمو کې دی د منځونو د پابندۍ عادت جوړ کړی شي د عمر کې انسان صحت لري او د عبادتونو حق هم پوره کېدی شي حضرت مسیح موعود علیه السلام دې طرف ته په خاص طور زموږ پام ګرځولی دی چې د ځوانۍ او د صحت چې کوم عبادتونه وي هماغه د عبادتونو د حق مطابق کېدی شي انسان چې بوډا شي او په مختلفو بیمارو کې مبتلا شي نو بیا هغه شان عبادت ورته ګران وي لکه څنګه چې عبادت کول د عبادت حق دی खुदा ताला के بهرحال انسان د سوچ پکار دی چې کم فرایض خدای پاک दियत पर مقرر کړی دی भी अगर अदा करने पड़े तो अदा करने चाहिए نو هغه په طبیعت باندې که بوج هم پیدا کوي खुदा ये نو په ځای د دې چې د سهولتونو نه باوجود هم د ادا نه کړی شي خامخا پوره کول پکار دی जब सेहत दी है خدای پاک چې सेहत का शुक्राना صحت درکړی دی खुदा ताला का हक अदा نو د صحت شکرانه هم د خدای پاک حق پوره کولو لپاره ضروری وي इबादत से अदा होता है او دا सेहत का حق په عبادت پوره کیږي हालत का शुक्राने के तौर पर د صحت شکرانه इबादतें هم د خدای پاک حق پوره کولو لپاره ضروری وي बस इस तरफ तवज्जो देने की او دا حق په عبادت پوره کیږي د صحت په حال کې د شکرانه په تور د عبادتونو ضرورت دی د منځونو کولو ضرورت دی نو دې طرف ته زموږ ډېر زیات پام پکار دی ځکه چې دینه بغیر زموږ ایمان نه کاملېږي
اوس به زه د دویمه خبره طرف ته راشم، یعنې ښه اخلاق. والوں کا د اعلی اخلاق بہت بڑا وصف سچائی کا اظہار لرونکیو یو ډېر لوی وصف قائم رہنا ہے. د رښتونولۍ اظهار او په مومن کی یہ خصوصیت رښتیا قایم پاتې کېدو اظهار دی. دا د یو مؤمن خصوصیت دی چې هغه به همیشه په رښتونولۍ قایم وي صورت میں ممکن او چیرې به دروغو ته نه جوختېږي. انتہائی نفرت، او دا هم هغه صورت کې ممکنه ده لیکن عملاً چې کله انسان د دروغو نه انتهایی نفرت لري، خو عملاً موږ په دنیا کې څه ګورو؟ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. عمدا چې په مختلفو موقعو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں انسان په دروغو تکیه لري. ځینې خلک دا وایي چې زموږ اراده خو نه وه، خو په غلطۍ زما د خولې نه دروغ ووتل. درخواستیں دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں وہ تو د پناه لپاره دلته درخواستونه چې ورکوي نو وایي چې زما د خولې نه خو فلانه خبره په غلطۍ ووته، زما اراده نه وه. تو غلطی سے بھی باتیں نہیں نکلا. خو که عادت نه وي نو هیچېرې په غلطۍ د خولې نه داسې خبره نه وځي. والا ہے خو بهرحال خدای پاک ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. بخښونکی دی. ان کو غلطی کم خلک چې د غلطۍ احساس لري هغوی معاف کړي. انہیں اپنے اس خو په داسې صورتحال کې پکار ده چې دا خلک دی کرنا بھی ضروری ہے. په خپل عمل لیکن اگر کوئی شخص جھوٹ بولے ندامت هم ښکاره کړي. اور پھر اس پر خو که یو تن دروغ ووایي او بیا په هغه دروغ باندې نادم هم نشي اور اس کے جھوٹ سے اگر کسی کو نقصان ہوا ہے او که د هغه په دروغو کوشش نہ کرے د چا نقصان شوی وي د هغې د ازالې کوشش هم ونه کړي، بلکې الټه په ضد شي او کوشش کوي چې خپل دروغ د رښتیا ثابت کړي، کہ اس جھوٹ کے بغیر یا دا وایي چې د دې دروغو نه بغیر ګزاره نه وه، پر قائم ہے. نو داسې تن نه خو په ایمان قایم دی او نه ښه اخلاق لرونکی بللی کېدی شي. کہ وہ صحیح راستے پر نہیں. یقیناً پکار ده چې داسې تن دې پوه شي اخلاق کے بارے میں چې هغه په سمه لاره نه دی روان. آتا ہے بیا د اخلاقو باره کې خدای پاک فرمایي کہ لوگوں کے ساتھ چې وقولو للناس حسنا، طریق سے پیش. چې خلکو سره د نرمۍ او په ښه طریقه سلوک کوئ، اب عام طور پر په ښه طریقه ورسره خبرې کوئ. دوسروں سے اکھڑ پن سے بات نہیں په عام طور انسان باوجود نورو سره په کہ بعض تو تریو تندې خبره نه کوي، باوجود له دې چې ځینې طبیعتونه لیکن تریخوالی او سختي لري، نہیں کرتے. خو هر وخت تو جب اللہ د تعالیٰ دې څرګندونه نه کیږي. کہ لوگوں سے نرمی نو خدای پاک چې فرمایي چې خلکو سره په نرمۍ او ملاطفت سلوک وکړئ او په نرمۍ خبرې کوئ، نو دا همداسې خلکو ته وایي نرمی پیدا کرو. چې خپل تریخ او سخت طبیعت کې لږه نرمي پیدا کړئ. تمہارے سے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے او پکار نه ده چې چرم ستاسو له خوا دی داسې څه خبره وشي چې نورو ته پسې تکلیف رسي. مغضوب الغضب نہ ہو جائے په کرو. وړه وړه خبره غوسه کېږئ مه. لیکن بعض انسان اپنی طبیعت کی وجہ سے جیسے خو ځینې خلک یکدم د خپل د طبیعت د لاسه لکه څنګه چې ما وویل چې ځینې طبیعتونه وي چې په یو ساعت کې ورک شي، کہنے کے بعد نو داسې خلک د سختو خبرو کولو نه پس اور جو جذباتی په خپلې سختۍ افسوس وکړي یا څه قسمه جذباتي یا نور قسمه تکلیف چې د دوی د لاسه نورو ته رسېدلی وي د هغې د ازالې کوشش وکړي تو اللہ تعالیٰ او توبه او استغفار وکړي، دروازہ نو خدای پاک وایي چې ما د توبې دروازې پرانیستې پرېښې وي قبول بھی ہو جاتی ہے. او د هغوی اللہ کے اس حکم پر توبه قبول هم شي. توجہ نہ دینے والے خو کم خلک چې د خدای پاک دغه حکم طرف ته پام نه کوي تشدد اور سختی کرتے چلے جانے والے او خپل بې ځایه تشدد کسی قسم او کی سختی نه پرېږدي او محسوس په دې هیڅ قسمه کرنے والے شرم ندامت نه محسوسوي، جو نو داسې خلک صرف دا نه چې د اخلاقو نه پرېوتي وي بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بلکې د خدای پاک د حکم نفي کولو په وجه ګناهګارېږي. ایسے لوگوں کی یہ باتیں بھی ان کے کسی کام نہیں آتی.
د داسې خلکو عبادتونه هم د هغوی هیڅ نه پکارېږي. ऐसे लोगों को अपनी मग़फ़िरत خدای में پاک दिलाता है जो किसी खास هغو خلکو ته د مغفرت امید ورکوي के मतहत چې د څه خاص جوش یا د غصې لاندې یو کار وکړي، خو وروسته بیا फेल पर नादिम है। هوش ورشي او په دغه کار شرمنده وي के इज़ाले की او د هغې د ازالې کوشش کوي. लेकिन जो शख्स नादिम ना हो, होश आ जाने पर भी خو کم تن چې شرم نه کوي او هوش راتلو نه پس هم د څه قسمه ندامت یا د افسوس اظهار نه کوي، कोई उज़र नहीं पेश कर सकता। نو بیا د خدای مخې ته هغه هیڅ قسم عذر نشي وړاندې کولی. बहुत से मामलात मेरे सामने आते نو پکار ده چې موږ د خپل جاج واخلو. ډېرې داسې معاملې زما مخې ته راځي د ښځې او د خاوند د جګړو، कि ऐसे मग़ज़ूब अल-ग़ज़ब होते हैं लोग د कुछ नहीं देखते لین دین معاملات دي. कर रहे हैं। ځینې خلک دومره مغضوب الغضب وي چې دا نه ګوري چې څه کوي او ویې لګیا دي. हाथ भी उठाते हैं, ښځو له جذباتي تکلیف هم ورکوي او لاس هم پوچتای. आपस में همدغه شان نور معاملات دي، हैं, یو بل سره غلط سلوکونه دي. कुछ भी नहीं करते, بیا دوی د پودو کوشش هم نه کوي. या कज़ा कोशिश करे اصلاحي کمیټې یا قضا کوشش کوي، نو دا خلک په خپل خبرې ټینګ ولاړ وي ताज़ीर हो जाए او ضد کوي. او که یو فریق لا سزا ورکړي شي तो फिर होश उनको आती थोड़ी सी, फिर نو بیا د تعزیر نه پس ورله څه هوش ورشي او بیا معافی لپاره لیکي दावा करने की भी कोशिश करते हैं, او کمې زیاتۍ چې کړې وي ज़्यादतियाँ उन्होंने की हों. د هغې د ازالې کوشش هم کوي. ठीक है, ऐसे लोग सजा के ټیک ده چې داسې خلک د سزا نه پس लेकर अपने अंजाम को बचा लेते हैं, معافي وغواړي लेकिन او خپل انجام بچ کړي، उन पर लग जाता है. خو د تعزیر تور خو ورپورې ना ولګي. के चक्कर में ना पड़ते نو که د तो خپلې انا کې دوی نوې ګیر شوی मामला तय हो सकता है. نو مخکې به یې معامله बस په فهم او تفهیم واره کړې وي. نو داسې خلکو لپاره ऐसे लोगों को अपने ईमानों को बचाने की फिक्र करनी चाहिए. نو दاسې خلکو له پکار ده چې د خپلو ایمانونو د بچ کولو فکر دی وکړي. हट जाते हैं. ځینې داسې وي چې په هیڅ صورت نه مني، दुनिया और इसके फवायद نو هغوی خو بیخي لرې شي. और इसकी सहूलतें चंद रोज़ा دنیا او د دې فایدې अपने او د دې سہولتونو خو د یو څو ورځو وي. د خپل انجام فکر موږ ته پکار دی इंसान हासिल करने वाले बन सकते हैं. چې موږ څنګه د خدای پاک فضلونه ترلاسه کولی شو. तो जो दिलाता रहता हूँ कि हमें اکثر زه د جومات په همدې طرف ته ګرځوم और छोटी چې موږ ته د خپلو اخلاقو معیار اوچتول پکار دی او په وړو وړو خبرو پکار نه ده چې د خپلو اناونو په جال کې گیر شو. कोशिश करनी चाहिए د جومات هر تن له پکار ده چې هغه دی और इंसानियत का मयार د اخلاق او د انسانیت معیار جوړ شي. हम जज्बात का इजहार भी कर देते हैं. بېشکه ځینې وخت موږ د جذباتو اظهار هم وکړو इंसानी तबीयत है, او غوسه راشي، लेकिन دا د انسان طبیعت دی. خو अल्लाह ताला ने خدای پاک یو مومن له څه حکمونه هم ورکړي دي. रखें. موږ ته پکار ده ताला की मंशा के چې په خپلو जज्باتو د قابو لرو او د خدای پاک د منشا مطابق د دوی استعمال وکړو. मिसाल दी है. ما د ښځې او د خاوند د معاملاتو مثال ورکړو. निकाह में पढ़ी जाने वाली आयत نو ګورئ किस چې तरह د نکاح په خطبه کې چې کوم آیتونه ویل کېږي هغوی کې خدای پاک څنګه تقوا وړاندې ایښې ده जिन پر मियाँ او مختلف احکامات یې ورکړي دي چې ښځه او خاوند دواړو لپاره ضروري ده چې په عمل وکړي. خو اکثر خلک دا خبرې وړاندې نه ساتي، बस जो लोग بس دا ګڼي چې نکاح وشو واده وشو نو بس همدا کافي ده. अड़े रहते हैं نو کم خلک बल्कि इन पर फख्र چې करते په خپله خبره کلک شي او په دې فخر کوي، हैं. एक तरफ रहा یعنی دا خبره وړاندې ساتل خو یو خوا पर ही अड़े रहते हैं. چې کله مسلې پیدا شي نو هم دی इस तरह په خپله خبره कायम रहे. کلک وي او په دې فخر کوي چې داسې موږ په خپله خبره ټینګ ولاړو अपने जज्बात को सही او فلانیم څنګه راوپرځولو. सही समझते हैं خپل جذبات ورته سم ښکاري او د نورو د جذباتو پروا نه لري. और यही कहते हैं
हमने जो कुछ किया वो सही है, همدا وایي چې موږ چې څه وکړه هماغه صحیح ده، क्योंकि उनके ख्याल में ځکه उसका इलाज ही ये था जो د دوی په خیال کې د بل تن علاج همدا و چې کم هغوی سوچ کړی و او څه چې هغوی وکړه. नहीं था. نو او خیال یې دا وي چې دې نه بغیر بله اصلاح رانه وه. तो इसका मतलब ये है که د داسې خلکو خبرو ومنلی شي कि वो मजहब نو مطلب د دې دا دی माना है, چې کوم مذهب دوی منلی دی कुछ कहता है هغه د دروغو دی. ځکه چې مذهب خو یو څه وایي او دوی بل څه کوي او بل څه وایي. ये हुक्म ऐसा है هغوی بېشکه دا ویلی شي हमारे से, چې د مذهب دا حکم داسې دی लेकिन ये कहना خو مونږ لپاره په عمل ګران دی. कि इस हुक्म को خدا ویل और जो कुछ हमने किया है چې د دې حکم د ماتولو نه بغیر یا دا څه چې مونږ وکړل دې نه بغیر ګزاره نه شوه کېدی، نو په دې خبره خو مذهب دروغجن کېږي. कि गुस्सा दबाओ, خدای پاک خو وایي अपने अखलाक से पेश आओ, چې غصه کابو کوئ، अपने په ښه اخلاقو نورو سره سلوک کوئ، په خپلو غلطو ضد مه کوئ، د بندګانو د حقونو د پوره کولو کوشش کوئ. फरमाया بلکې حضرت مسیح موعود علیه السلام خو موږ ته تر دې فرمایلی دی چې کم تن چې د بندګانو حقونه نه پوره کوي، کم اخلاق چې خدای موږ ته ښودلی دي او خپلول هر مؤمن لپاره ضروري ده، के लिए जरूरी है, د هغوی مطابق خپله نمونه نه وړاندې کوي، नहीं करते. نو داسې خلک بیا د خدای پاک حق هم نه پوره کوي. नमाजें और इबादतें भी د دوی منځونه او عبادتونه क्योंकि उन्होंने صرف ښودنې لپاره وي، ځکه چې دوی इन बातों ने उनके अंदर دغو عبادتونو पैदा नहीं की دوی کې هغه بدلون نه وي راوستی چې کوم د یو مؤمن خصوصیت دی. जो उन्हें खुदा ताला का دوی کې هغه عاجزي نه ده راغلی چې په کومې د خدای پاک की हालत में قرب دوی ته ترلاسه کېدی شي. अपने که د غصې په حال کې आजकल तो वीडियो انسان बड़ी आसानी से हर जगह में خپله ویډیو جوړه کړي، نه سبا خو ویډیو هر ځای کې په اسانه جوړېدی شي، होश की हालत में ऐसे نو یو هوښیار تن کله چې په क्या हालत थी उसकी, هوش شي او ځان وګوري نو په خپله به وشرمېږي چې دا مې څه حال و. जो इस बारे में नसाइफ फरमाई دې باره کې چې حضرت مسیح موعود علیه السلام کوم نصیحتونه فرمایلی دي कि मगजूब الगज़ब هغه به زه وړاندې کړم वालों की कैफियत क्या हो जाती है. چې کوم خلک چې مغضوب الغضب شي د هغوی څه کیفیت وي. अकल और हिकमत से खाली हो जाते हैं, د هغوی دماغ د عقل او د حکمت نه خالی شي، पागलपन तक ځینې وخت नौबत पहुंच जाती है. خو تر لیونتوبه پورې خبره ورسي. इस बारे में फरमाते हुए कि जोश और गुस्सा जो है دې باره کې بیان فرمایي چې جوش او غصه چې کله زیاته شي نو عقل بند شي، सब्र की तरफ तवज्जो दिलाई, نو ځکه क्योंकि इस هغوی د صبر طرف ته پام ګرځوي، अकल ځکه چې په صبر د عقل او د فکر قوتونه زیاتېږي. कि अकल और जोश में खतरनाक هغوی فرمایي یاد لرئ چې د عقل او د جوش ترمنځ یوه خطرناکه دښمني ده چې کله جوش او غصه راشي نو عقل قایم نشي پاتې کېدی. बुर्दबारी का नमूना خو څوک چې صبر کوي او د بردبارۍ نمونه وړاندې کوي और फिक्र की कुव्वतों هغه له به یو نور ورکړی کېږي او په هغې د هغه عقل او د فکر قوتونو کې یوه نوې رڼا پیدا شي، بیا د نور نه نور پیدا کېږي. होते हैं. د غصې او د جوش په حال کې زړه او دماغ چونکې تاریک شي نو ځکه بیا د تیارې نه تیاره پیدا شي. बात पर بیا के बारे में کم خلک چې په وړه وړه خبره غوسه کېږي د هغوی باره کې याद रखो حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د هغوی और गजब में زړونه د حکمت نه عاري وي. فرمایي یاد لري چې کم تن سختي کوي او غوسه کېږي د هغه د خولې نه د معارف او د حکمت خبرې هېڅ چېرې نشي راوتې. هغه زړه د حکمت د خبرو نه محروم کړی شي چې کم د بل تن مخې ته से बाहर हो जाता है. زر غوسه شي او په ځان هم بیا نه پوهېږي. लताइफ के चश्मे ناوړه او بېواکه ژبه د لطیفو خبرو د چینې نه بې نصیب او محرومه کړی شي او بیا هغه ښې او نیکې خبرې نشي کولی، गजब होता है उसकी محرومه پاتې شي. غوسه او حکمت نشي جمع کېدی. څوک چې مغضوب الغضب وي د هغوی عقل او فهم کم وي
هغوی ته په یو میدان کې غضب غلبه او نصرت نه ورکړل کېږي. بڑھتا ہے غوسه نیم لیونتوب دی او چې ډېره وپارولی شي نو پوره لیونتوب ته جوړېدی شي. کہ دو قوتیں انسان کو بیا هغوی فرمایي منجر با جنون کر دوه قوتونه انسان جنون طرف ته بناتی ہیں. بوتلی شي. یو بدزني ایک غضب جب افراد تک پہنچ جائے او بل غضب دا چې افراد ته ورسي یعنی ضرورت نه زیات شي بزنیاں کرتا رہے نو هر وخت انسان په دغه سوچونو کې وي او غوسه وي او بدزنه کوي لازم ہے کہ انسان نو هلې لکه د لیونو شي. اور غضب سے بچے. لازمه ده چې انسان دې د بدزنه او د غضب نه ځان بچ ساتي. تعریف کرتے ہوئے اب فرماتے ہیں کہ مومن د یو مومن په تعریف کې یعنی یو مومن ته څنګه کېدل پکار دی دې باره کې هغوی فرمایي عقل و خرد کو حاصل چې هغه ته په هیڅ حال عقل د لاس نه دی پرېښودل پکار ګینې نو پاگلپن کی کیفیت پیدا لکه څنګه چې مخکې ذکر راغلی و فرماتے ہیں کہ چې بیا د لیونتوب کیفیت پیدا شي. هغوی فرمایي سړي ته پکار ده چې خپل قوتونه د په وخت او په حلاله موقع د استعمالوي. وہ اعتدال سے زیادہ ہو مثلا یو د غضب قوت دی چې اعتدال نه زیات شي اور اس میں بہت نو د جنون پیشخیمه شي. جو آدمی دې کې او په جنون کې ډېر لږ فرق دی. سے حکمت کا کم تن چې ډېر زیات غوسه کېږي بلکہ اگر کوئی هغه نه د حکمت چینه واخیستی شي. که څوک ستاسو مخالف هم وي نو هغه سره هم په غوسې خبرې نه دي کول پکار. ان کی نشانی بتاتے ہیں کہ کس طرح مومن بیا هغوی د مومن دا نښه ښودلې ده چې څنګه کہلاتا ہے. یو مومن ته په غوسه قابو پکار دی او دا قابو چې وي نو هله یو مومن حقیقي مومن بلل کېږي. فرمایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس جو غصہ کھا جاتے ہیں اور یعنی مومنان خو هغه دي چې غوسه تیره کړي پیش آتے ہیں. او خلکو سره د عفو او د درگذر سلوک کوي. فرمایا اگرچہ په انجیل کې هم د عفو او د درگذر تعلیم شته مگر وہ خو دا دوسروں سے حضرت عیسیٰ نے تر یهودیانو محدوده دی. نورو سره حضرت عیسی علیه السلام د همدردۍ واسطه نه ده لرلې او صفای فرمایلی دي چې د بني اسرائیل نه بغیر بل چا سره مې کار نشته که غر کېږي او که نجات بیا مومي. حضرت مسیح کا عفو اور درگزر نو د حضرت مسیح علیه السلام عفو او درگذر لیکن تر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بني اسرائیل محدوده وو. محمدی بن کر خو حضرت مسیح موعود علیه السلام آپ کا دائرہ عفو چې د مسیح محمدي په تور راغلي دي د هغوی د عفو او د درگذر دایره هم په ټوله دنیا خوره ده. اور درگزر کو نو ځکه موږ هم پکار ده چې خپل عفو او درگذر وسیکو جو ہمیں نور هم وسیکو. نو دا هغه معیار دی چې د ترلاسه کولو کوشش موږ ته کول پکار دی. تو صبر که د خدای پاک د نور نه فیض ترلاسه کول غواړئ نو د صبر د حوصلې او د باری کا وصف بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بردباره صفت په ځان کې پیدا کول پکار دی. ہمارے منہ سے که موږ دا غواړو اور حکمت کی باتیں نکلیں چې زموږ د خولو نه لوگ ہماری طرف د معرف او د حکمت خبرې راوځي نو متوجہ والے ہوں د خلکو پام د زموږ طرف ته وي. موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام مشن وړاندې بوزو نو خپلو اور غضب کی کورني رہنے سے او هر ورځني معاملاتو کې پکار ده چې ځان د سختۍ او د غضب په حال کې ساتلو نه بچ کړو. ذہنی صلاحیتوں اور استعدادوں کو که موږ دا غواړو کبھی تباہ چې زموږ ذهني صلاحیتونه او استعدادونه بزنی چې تباه نشي اپنے آپ نو د بدزنۍ او د غضب نه به ځان بچ ساتو. یہ حقیقی مومن بنے که موږ دا غواړو تو اپنی چې صلاحیت حقیقي مومنان شو برمحل اور برموقع نو خپل صلاحیتونه به رنگ میں په وخت او د موقع مطابق استعمالو او د وخت او د موقع مطابق په مناسب رنګ استعمالو. که د غصې کیفیت پیدا شي نو لیونتوب پکې نه دی پکار بلکې دا صرف د اصلاح تر حده پکار دی. غصے اور بے لگام جذبات کا اظہار انسان د غصې او د بې واکه جذباتو اظهار انسان بس ان میں لیونی کی نو په دې کې اعتدال پکار دی. تو اس حد تک جیسا کہ میں نے که کہا غصه ده جہاں اصلاح کے لیے ضروری ہے نو لکه څنګه چې ما وویل چې صرف دومره چې د اصلاح لپاره ضروري وي اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے نہیں دومره پکار ده. د خپل د انا تسکین زیادہ غصے کا اظہار یا خپل لوی ثابتولو لپاره نه. ایمان حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې څوک چې دې نه زیاته غصه کوي هغه خپل ایمان ضایع کوي. یہی ہے کہ
هغوی فرمایي چې د اسلام ښایست همدا دی چې د اعلی اخلاقو गुस्से को दबाने और نشاندهي کوي او غیر ضروري غصه تیرولو او د عفو نه د کار اخیستو تلقین کوي. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. نو هر چاله پکار ده چې دا خلق خپل کړي ځکه چې دې نه بغیر حقیقي مومن جوړېدل ګران وي. मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने मुतवातर फरमाया है حضرت مسیح موعود علیه السلام په تواتر مختلفو تحریراتو کې او په ارشاداتو کې فرمایلی دي चाहिए چې خپل جذباتو باندې قابو پکار دی. कि हम इस पर خو زموږ उस तरह अमल नहीं کمزوري ده چې موږ په دې خبره هغه شان عمل نه کوو करना चाहिए. इसमें आम अहमदी भी शामिल है, لکه څنګه چې پکار دی. दारान भी शामिल है. په दې کې عام محمدیان هم شامل دي او عہدیداران هم. आपकी बातें सुना داسې خلک چې په خپله خو نورو ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام خبرې اوري लेकिन खुद او تلقین کوي چې په جذباتو قابو لرئ، अलैहिस्सलाम ने फरमाया خو په خپله دا هیر کړي सच्चे होकर چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې رښتونی اوسئ ये भी देखने में خو د دروغجنو تزلل خپل کوي. झूठे होकर بلکې دا مونږ ګورو چې ځینې خلک وي और دروغجن وي، आपको ځینې خلک وي خو دروغجن او ظالمان خو ځان د رښتونی او د مظلوم ثابتولو کوشش کوي. बारे में समझा जाए कि ईमान نو د داسې خلکو باره کې څنګه دا ګڼلی شو چې دوی का तो ये है یوه زره ایمان هم لري، बजाय जिद करने ځکه چې د ایمان تقاضا خدا ده. ایمان خدا غوښتنه کوي अपने چې जुल्म का इजाला करें. هوش ته چې راشي نو د ضد په ځای پکار ده چې د خپل د ظلم ازاله دی وکړي. که چاته یې څه جذباتي تکلیف رسولی وي نو د هغې د ازالې کوشش پکار دی، یا کم نه کم जिंदगी महसूस कर په خپل زړه کې پې شرم محسوسوي چې دا موږ څه وکړل. जायजा लेना चाहिए कि हम में से कितने हैं موږ ته جاج اخیستل پکار دی सोच रखते چې زموږ څومره خلک داسې سوچ لري یا دا سوچ کوي. वक्ती जोश के तहत हो गया है. که د وقتي جوش په وجه څه ظلم وشو एक मोमिन को نو د جوش وخت تېرېدو نه پس करना चाहिए یو مومن له د هغې ازاله پکار ده، और नदामत او महसूस که ازاله نه کوي ندامت نه محسوسوي जाते हैं और फिर भी بلکې ټول حالات تېرېدو نه پس फिर जैसा कि په هم ساسر نه کېږي. نو بیا لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي दिखावे का ईमान چې دا حقیقي ایمان نه دی पानी के उस बुलबुले की तरह بلکې تش د خودنې ایمان دی. पानी है دا د اوبو هغې غوټۍ په شان وي چې صرف په د پاسه اوبه وي او دننه تشه هوا وي. که دننه اوبه وي نو بیا به د اوبو په کیفیت کې وي، बस जैसा कि मैंने هوا به پکې نه وه. हमें अपने जायजे लेने की ज़रूरत है. نو لکه څنګه چې ما وویل موږ ته خپل جاج اخیستل پکار دی چې موږ دا وګورو अगर ज्यादती भी हुई چې څومره ځل په موږ که زیاتې هم شوی دی نو موږ زغملی دی कर او په غوسه هم جواب نه دی ورکړی. दार हैं तो कितनी दफ़ा ऐसे او मौके که عہدیداران یې نو دا کتل پکار دی چې څومره ځل دا موقع راغلی دی چې بل چا څه زیاتې کړې وي او دوی فیصله په د انصاف د تقاضو مطابق کړې وي، ताकतवर का मुकाबला हो और जवाब न दिया हो, د دغه زیاتې څه پروا बल्कि बर्दाश्त ये है نوی کړی. برداشت دا نه دی چې یو طاقتور سره په مقابله کې د جواب ورنکړل شي او دا ویلی شي چې زموږ برداشت ډېر زیات دی، بلکې برداشت دا دی چې د سزا قدرت لرئ او سزا ورنکړئ. دلته دا واضح کول پکار ده چې د انصاف او د شریعت د تقاضو مطابق که انتظامیه چا لپاره د سزا سفارش کوي، تعزیري کاروایی کوي، نو دا په دې زمرې کې نه راځي، ځکه چې دلته چې د چا غلطي وي هغه ته د هغې غلطۍ په وجه سزا ملاویږي لګیا ده، او داسې معاملاتو کې بیا عفو मामलात में هم ګناه شي. दस्तराजी که څوک په ځینو معاملاتو کې जुल्म का که څوک په خپلو معاملاتو کې دسترازي کوي یا د ظلم ارتکاب کوي نو حاکم یا قاضي ورله سزا ورکوي، माँ बाप या उस्ताद सजा देते हैं. لکه څنګه چې ماشومانو له مور پلار یا استادان سزا ورکوي. نو دا سزا که چاله ورکړی کېږي किसी जुर्म में किसी को मिलती है तो इसलिए कि इसने शरीयत के हुक्म की नाफरमानी د یو جرم په نتیجه کې हुकूक तलफ किया, نو دې لپاره چې هغوی د شریعت د حکم نافرمانی کړې وي یا د نورو حقونه تلف کړې وي،
دا وضاحت ضروری ځکه دی چې ځینې خلک زیاتې هم کوي او بیا د شریعت د قوانینو پابندي هم نه کوي. د نورو خلکو حقونه مو وي او بیا چې د جماعت نظام ورله سزا ورکړي، نو زما دا خبره چې واوري، نو لکه څنګه چې مخکې ډېر ځل ما ویلي دي چې دې باره کې ما ته هغوی به لیکل شروع کړي او شاید چوز به هم لیکي چې تاسو په درګذر او په عفو باندې خطبه ورکړې ده، نو دا سلوک د موږ سره مو کړی شي او موږ معاف کړئ. نو دې باره کې ما مخکې ډېر ځل ویلي دي چې زما چا سره څه ذاتي دښمني نشته. ځینې خلک د کنځلو نه ډک خطونه ماته لیکي، هغوی لپاره هم چېرې زما زړه ته غوسه نه ده راغلی یا داسې جذبات نه دي پیدا شوي د غوسې. داسې خلک عموما خپل نامې نه لیکي یا فرضي نومونه لیکي، خو که هغوی خپل نومونه هم ولیکي، نو زه هغوی له دا یقین ورکوم چې دې باره کې به د هغوی خلاف هېڅ کاروایی نه کېږي. کنځل کول غواړئ نو کوئ یې، خو او رحم پرې راته ضرور راځي او ما ته د نور استغفار موقع ترلاسه شي، ما له خو دا ډېره فایده راکوي. سزا یا تعزیر دې لپاره وي چې د نورو حقونه غصب شوي وي یا د شریعت نافرمانی شوي وي، او دا سزا ډېر په خوږ زړه ورکړل کېږي. څوک هم په دې سزا ورکولو خوشحاله نه وي. کومه ورځ چې زما په ډاګ کې د نظارت امورعامه یا د نورو ملکونو د امیرانو لخوا د چا د تعزیر د معافۍ سفارش شوي وي چې کومه غلطي کړې وه یا کومه غلطي چې شوې وه د هغې ازالې وکړه، نو هغه ورځ ما لپاره د ټولو نه زیاته د خوشحالۍ ورځ وي. خو چېرته چې زما د فرایضو په وجه زما لاسونه تړلی شوي دي، هلته ما مجبوروئ. زه به دا هم ضرور وایم چې دوه ډلې چې کله خپله معامله قضا ته راوړي او قضا یا انتظامیه د واقعاتو په رڼا کې چې فیصله وکړي او یو ډلې له دا ذمهواري ورکړی شي چې حقونه دې پوره کړي یا تر دې حده ذمهواري ورکړی شي چې مثلا که مالي معامله ده نو پیسې ورکوي یا نورې ذمهوارۍ پوره کوي، نو کم فریق به چې پیسې اخلي د چا چې حق وي، نو که د بل فریق مالی حالات تنگ وي، نو زیات نه زیات سهولت پکار ده چې ورله ورکړی شي. هلته بیا بې ځایه ضدونه نه دي پکار. همدا د خدای او د رسول حکم دی چې بې وجې د انا د لاسه ظلم نه دی پکار. بهرحال موږ ته همیشه په دې خبره د خدای پاک شکر کول پکار دی او دا سوچ پکار دی چې موږ د هغه انسان اتباع کوونکي یو چې نامه مسیح ښودلې شوې ده. دا اوس د سوچ خبره ده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته مسیح ولې ویلې شوی دی. هغه کومه خبره ده چې حضرت مسیح له د نورو نبیانو په مقابله کې یو امتیاز ورکوي. دې کې هیڅ شک نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې، ټول خصوصیتونه، ټول صفات د نورو ټولو نبیانو نه زیات دي. په معراج هغوی رسېدلی دی ځکه چې هغوی یو کامل انسان وو او د هغوی شریعت کامل او مکمل شریعت دی. خو د هغوی نه علاوه چې نور نبیان مونږ ګورو، نو هر نبی کې یو خبره داسې وي چې په هغه د باقي نبیانو نه ممتازه دی. نو د حضرت مسیح چې کوم امتیازي څیز دی هماغه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مسیح سره د حضرت مسیح علیه السلام سره تشبیه او وجه کېدی شي. د دې وضاحت چې کوم حضرت مسلم موعود رضی الله عنه فرمایلی دی هغه ډېر زړه راښکونکی دی. هغوی فرمایي چې حضرت مسیح علیه السلام خصوصیت د نرمۍ تعلیم دی چې کوم هغوی په بایبل کې وړاندې کړی دی.
بلکې بایبل خو تر دې وایي چې د شرپسندو مقابله مه کوئ او که څوک درله په یو مخ پړک درکړي نو بل مخ هم ورته وړاندې کړئ. که څوک در باندې کمیس اخیستو لپاره نالش وکړي نو ته ورله چغم ورکړه. که څوک د په بیګار 2 میله بوزي نو ته ورسره 4 میله لاړ شه. نو بېشکه ټولو نبیانو د نرمۍ تعلیم ورکړی دی، خو حضرت مسیح علیه السلام د خپل د زمانې حالاتو مطابق په نرمۍ ډېر زیات زور ورکړی دی. نو دا هغه خاص تعلیم دی چې حضرت مسیح علیه السلام راوړی و، او خدای پاک چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام نوم مسیح کېښود یا هغوی له مسیح سره تشبیه ورکړه، نو د دې یو مطلب دام دی چې هغوی له هم په خاص طور د نرمۍ د تعلیم ورکولو حکم ورکړی شوی دی. د هغوی د مسیح نوم د هغوی نامه چې مسیح ایښودی شوی دی، نو یو وجه دام ده چې هغوی د عیسایانو هدایت له راغلي دي او په دې لحاظ مسیح بللی شوی دی. د هغوی بعثت د نورو مذهبونو لپاره هم دی، هندوانو طرف ته مبوس کېدو په وجه د هغوی نامه کرشن هم ایښودی شوې ده. همدغه شان ټولو مسلمانانو او د دنیا ټولو قومونو لپاره هغوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پیروي او نیابت کې راغلي دي. خو زور بهرحال د مسیح په نامه دی، نو ځکه حضرت مسیح موعود علیه السلام هم د نرمۍ ډېر تعلیم ورکړی دی او د سختۍ د ختمولو نصیحت یې فرمایلی دی. هغوی یو ځای کې فرمایي خدای پاک دا غواړي چې ستاسو په هستۍ د پوره انقلاب راشي او هغه تاسو نه یو مرګ غواړي، پس له هغې به تاسو ژوندي کړی شئ. تاسو یو بل سره زر صلح کوئ او د خپلو ورونو ګناهونه وبخئ، ځکه چې شرپسنده دی هغه انسان क्योंकि शरीर वो इंसान है कि जो अपने भाई के साथ सुलह पर राजी नहीं, چې خپل ورور سره په صلح راضي نه دی، هغه به پرېکړې شي ځکه چې هغه تفریقه پیدا کوي. تاسو خپل نفسانیت د هر اړخ نه پرېږدئ او یو بل سره خفګان پرېږدئ او رښتونی اوسئ، خو تزلل د دروغجنو خپل کوئ چې وبخلی شئ. د نفسانیت فربهي پرېږدئ ځکه چې په کومه دروازې تاسو رابللی کېږئ په هغه یو فربه انسان نشي داخلېدی. که موږ دا خصوصیات خپل د نظر وړاندې نه ساتو نو مطلب دا دی چې موږ دنیا له دوکه ورکوو. که موږ په خپله په دغه تعلیم عمل نه کوو نو بیا موږ څه حق لرو چې نور خلک دې طرف ته راوبلو. نو موږ ته د خپل اصلاح ډېر زیات ضرورت دی. پکار ده چې موږ د خپل هغه نمونه دنیا ته وړاندې کړو چې دنیا دې پوه شي چې موږ په خپلو جذباتو پوره کابو بیاموندو. د آیرلینډ د جمعه د پرانیزې په موقع هم ما دا ویلي وو چې که موږ تبلیغ کوو نو خلک به تپوس کوي چې د باقي مسلمانانو باره کې خو تاسو دا وایي چې هغوی مسیح موعود نه دی منلی، نو ځکه د هدایت نه خالي دي. خو تاسو چې مسیح موعود منلی دی نو تاسو په خپلو نفسونو کې څه انقلاب پیدا کړو. نو پکار ده چې زموږ نمونې دی زموږ تعلیم سره مطابقت لري. د نورو مذهبونو منونکي ټول خلک خو د اخلاق نه پرېوتي حرکتونه نه کوي. سوچ پکار دی چې آیا ټول عیسایان یا ټول هندوان یا د نورو مذهبونو ټول منونکي یا نه منونکي هم یو بل سره جنګېږي؟ نه، دوی کې ډېر داسې خلک شته چې صلح او انصاف خوښوي. که زموږ هم دا حل دی چې ځینې صلح خوښوي او ځینې جنګېرکه دي یا د اخلاق نه پرېوتي حرکتونه کوي، نو موږ کې او په نورو کې څه فرق پاتې شو؟ فرق خو بله وي چې په دې تعلیم باندې عمل په وجه د جګړې او د فساد عادت موږ نه بیخي ختم شي یا کم نه کم دومره کم شي چې چاته ښکاري نه.
हों भी ऐसे फसाद करने वाले او کم لږ شان से हम فسادیان هم कराहत करने چې کم وي نو هغوی نه د موږ बदी को پوره मिटाने के کرکه लिए کوو. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम د بدی ختمولو باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ارشاد دی ताकत हो तो उसे हाथ से खत्म چې که یو بدی وي نه او طاقت لري نو هغه په لاس ختمه کړئ. که په لاس نشي ختمولی نو په خوله ودروئ. बुरा बनाओ. که دا طاقت هم نه لرئ نو په زړه کې ورته بد ووایئ. में भी نو د احمدیانو معاشرې کې गलत हरकات और बद अखलाकी को बुरा समझने रोकने और मनाने غلط حرکتونه او بد اخلاقی بد ګڼل या तरतीब के लिहाज से د دې د ختمولو د ودرولو समझाने احساس پکار دی یا د ترتیب په لحاظ د ختمولو खत्म करने का एहसास د ودرولو او د बुरा मनाने का एहसास पैदा होना चाहिए. بد ګڼلو और जब सबको ये एहसास احساس پیدا کېدل پکار دی او چې کله ټول دا احساس لري अखलाक से नहीं गिरते, फिर हर एक अपना मयार نو कोशिश करता है. یو څو به هم بیا د اخلاق نه نه پریوزي بیا به هر څوک د معیار د اوچتولو کوشش وکړي. د یو ظالم موږ ته مرسته نه ده کول پکار. अल्लाह ताला उसके रसूल هغه طریقې خپلول پکار دی چې د کوم حکم خدا او د هغه رسول را کړی دی په کوم باندې چې په دغه زمانه کې په خاص تور حضرت مسیح موعود علیه السلام زور ورکړی دی. और दरगुजर موږ ته پکار ده چې د عفو د نرمۍ د درگذر او د مینې نه کار واخلو. तो समझें که څوک وګورو چې ظلم کوي मजलूम पर हमला नहीं किया, نو دا وګڼو बल्कि چې د په مظلوم نه بلکې په موږ حمله کړې ده रसूल इस्लाम पर हमला किया. بلکې دین هم مخکې په حضرت مسیح موعود علیه السلام یې حمله کړې ده उस हुए थे ځکه چې کوم کار لپاره هغوی مبعوث شوي وو د هغې تحقیر کړی دی. ऐसे हमला आवरों نو داسې को रोकना हो حملې हाथ से کوونکي ودرول زموږ کار دی. که په لاس نشي ودرولی نو په خوله یې ودروئ. मजलूम के په زړه کې ورته بد ووایئ से او دعا کوئ बस अगर हम چې مظلوم د ظالم د ظلم نه بچ پاتې شي. पर बुरा मनाएं, نو که موږ हमारा मुआशरा اخلاق سوز حرکتونه بد وګڼو बुरा मनाए, ټوله معاشره یې بد وګڼي खुद बखुद ये जुल्म और ये हरकतें खत्म हो जाएंगी. हम نو دا ظلمونه او حرکتونه به بیا په خپله ختم شي موږ نه. خو ځینې وخت موږ ګورو माँ बाप چې ظلمونو کې शामिल हो जाते हैं, खासतौर पर مور پلار او وروڼه خویندې هم شامل وي په خاص ډول عائلي معاملاتو کې. दोस्ती के नाम पर او بیا صرف هم دوی نه بلکې د دوستۍ په نامه ځینې نور خلک هم شامل شي बस हमें मुआशरे په ځای د دې چې پوهېږي. इन जुल्मों में शामिल होने के نو د معاشرې اصلاح لپاره په دغو ظلمونو کې شاملېدو لپاره हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर हमले मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर हमला समझना चाहिए. نو د معاشرې اصلاح لپاره ये होगा तो फिर देखें हम हमारा मुआशरा किस तरह ठीक होता है. जल्द په مظلوم باندې حمله په حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې حمله ګڼل پکار ده. که داسې وشي نو بیا ګورو چې دا زموږ معاشره به څنګه سمه شي او زموږ رویې او زموږ عملونه به د حضرت مسیح موعود علیه السلام مقصد پوره کړي. خدای دې وکړي چې د جګړو او فسادونو کې ګیرېدو او داسې حضرت مسیح موعود علیه السلام بدنامولو په ځای د موږ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम عبادتونو سره سره د اعلی اخلاقو نمونې په ځانو په نورو هم قایمې کړو. इंसानियत से बचाए. خدای پاک دې موږ د هر قسمه نفسانیت نه بچ کړي. जुमा के बाद में एक जनाजा نن به هم د جمعې لمونځ نه پس करमा یوه حاضره جنازه کوو ये चौधरी मोहम्मद अब्दुर्रहमान چې د انر پاک د چودھری محمد عبدالرحمن صاحب مرحوم د اهلیې مکرمې 2014 آسیه بیگم صاحبې ده. دوی په की उम्र में बक़ज़ाए इलाही वफ़ात पा गई. 3 اکتوبر کال 2014 په 9 کال عمر کې وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابیانو حضرت احمد یار صاحب او حضرت مهتاب بی بی صاحبې او فلره والی مسایو को कसरत से ज़िक्र इलाही और सत्ता खैरात د مزد او د روزې پابند دعاګو او تهجد گزاره و. د خدای ذکر به ډېر کولو او صدقې او خیراتونه به ډېر کول. ډېره صابر او شاکره ښځه وه. چندې به یې باقاعده ورکولې او مالي قربانۍ کوونکې نیک او مخلصه ښځه وه. په کال 1988 کې چې مخالفانو د دوی خاوند په یو د دروغو مقدمې کې ګیر کړی و نو هغه موده دوی ډېر په صبر او په بادره تېره کړې وه. موسیه او وصیت کولو سره سمدستي یې د خپلو حصو ادایګي هم کړې وه. په غم ځپلو کې 15 لوڼه او 2 زامن شامل دي. اشتیاق احمد نومې د دوی یو زوی مربي دی او نن سبا پاکستان کې وي او دویم زوی اعجاز الرحمن دلته د حفاظت خاص معاملې کې شامل دی.
دا د مسجد عبدالقدوس صاحب شهید ترورم و. خدای پاک د دوی درجه اوچته کړي او د مغفرت سلوک د ورسره وفرمایي او د دوی اولاد د هم د دوی په نیکو د روانېدو توفیق ورکړي. زه به د مونځ نه پس جنازه لپاره بهر لاړ شم. ملګري به همدلته جومات کې صفونه سم کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.